نیکی کول ډیر آسان دی خو بیا دغه حفاظت کول ډیر زیات ګران دی. نیکی کول آسان دی دغه حفاظت کول ډیر ګران دی. دې ځکه الله تبارک وتعالى دا نه فرمایي چې من عمل بالحسنه چا چې وکړه نیک عمل، نه من جاء بالحسنه چا راوړو ځان سره نیک عمل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. دین مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ احکام د شریعت هغه شیزونه چې کوم حلال دي او هغه چې کوم الله جل شانه حرام کړي دغه ذکر فرمایل. د قران کریم د حقانیت بیانولو نه بعد دا فرمایل چې دی دون واضح کلام د الله دراتلو نه بعد آیا دوی د دې خبرې انتظار کوي چې دوی ته فرشتي راشي یا بعض نخد عذاب د الله دوی تخکاره کړي شي؟ خو چې کله هم د الله جل شانه د عذاب بعض نفي دوی تخکاره کړي شي نو بیا به د دوی ایمان او د دوی توبه اب نه قبليږي. بیا د خلکو مذمت بیان فرمایل چې کوم خلکو خپل ځان په فرقو کې او په ګروپونو کې او په مختلفو ډلو کې ځان تقسیم کړي دي او هغه طور طریقه او هغه جماعت چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت د هدایت لپاره پرېخو د هغه لاره پرېخې دي یعنی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. سرنګ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، تاسو باندې زما سنت او زما هدایت یافته چې کوم خلفای راشدین دي دا غوی سنت په تاسو باندې لازم دي، دا په مضبوطیا سره ونیسئ. نو کوم خلکو چې دغه صحابه کرام لاره پرېښې ده او نورو ګډو وډو لارو باندې روان دي دا غوی مذمت بیان فرمایل. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، مختلف ګروپونه مختلف ډلې او د دې ټولو باطلو فرقو بنیاد یو دی چې څومره باطل فرقې زموږ استادو په معاشره کې موجود دي او د هغه باطل فرقو د وجنا په امت مسلمه کې انتشار دی، په دې ملک کې انتشار دی، افتراق دی، نفرتونه دی. د دې ټولو باطل فرقو یو بنیاد دی او یو اساس دا غوی دی هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقدس او مبارک جماعت صحابه کرام باندې عدم اعتماد. بس چې کله په هغوی باندې عدم اعتماد راشي نو څوک یو فرقه جوړه شي او څوک بل فرقه جوړه شي او څوک بل فرقه جوړه شي. ځان ته که هر څومره ښه مؤمن او مسلمان وي تر څو پورې چې د صحابه کرامو په نقش قدم روان نه وي، د صحابه کرامو سره عقیدت او محبت نه او د صحابه کرامو سره احترام ولا تعلق نه، دا مسلمان مؤمن نشي کېدی. دا د قران کریم فیصله ده، دا د قران مجید یو داسې اٹل فیصله ده. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
چاته دي مؤمنانو لارې نه بغیر بل لار اختیار کړ. هغه وخت کې مؤمنان صحابه قیامت پوری د صحابو پیروکار عشاق صحابه خدام صحابه محبان صحابه داغه په نقش قدم چې څوک روان وي هغه په هدایت باندې وي. اس پدی آیت مبارکہ کی آیت نمبر 160 کې الله تبارک وتعالى یو اصول د رحمت خپل بیانې. من جاء بالحسنه چا چې راتل لوکړه په نیک عمل سره فله 10 امثالها نو دی لرا لس چند ثواب دا غیدی. ومن جاء بالسیئه او چا چې راتل لوکړه په بد عمل سره فلا یجزا نو سزا بنور کی ورکول کیږي الا مثلها مگر تغي پشان وهم لا یظلمون پدی به ظلم نکیږي. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یو نیکی روړه نو داغي لس چند 10 گنا زیات الله تبارک وتعالى اجر و ثواب ورکړي. او چا چې بدی روړه نو د بدی مطابق به سزا ملاويږي پاغي کی اضافي سزا الله تبارک وتعالى نور ورکړي. دا د رب کائنات خصوصي رحم و کرم دی په خپل بندگانو باندې. خدیزه کې یو اصول طرف ته اشاره ده. من جاء بالحسنه چا چې راتل لوکړه په نیک عمل سره دا نه دی چې من عمل بالحسنه چا چې وکړه نیک عمل دا سينوي بلکې نیک عمل وکړه او هغه عمل د ضایع کېدلو نه بچ وساتلو او عمل ځان سره محفوظ وساتلو او ځان سره وروړو آخرت ته. په دنیا کې هو نیک عمل موږ تاسو ډیر زیات کوو او نیک عمل کول آسان دی خدای حفاظت کول ګران دی. مثال یو سړی وای سوره اخلاص قل هو الله احد ارچا ته یاد دی چې درې پیری وای نو د یو قران مجید د ختم ثواب الله تبارک وتعالى ورکړي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا الله جل شانه د خزانو نه یو خزانه ده. لا اله الا الله چې د روز سل پیری وای به شمار فواید دي. سبحان الله چې یو ځل کوي په جنت کې وونه لګي. د ټول فضایل په حدیثو کې شته. نیکی کول ډیر آسان دي خو بیا دغه حفاظت کول ډیر زیات ګران دي. نیکی کول آسان دي دغه حفاظت کول ډیر ګران دي. دې کې الله تبارک وتعالى دا نه فرمایي چې من عمل بالحسنه چا چې وکړه نیک عمل نه. من جاء بالحسنه چا راوړو ځان سره نیک عمل. نیک عمل کول آسان دي خو دغه حفاظت کول او ځان سره آخرت توړل ګران دي. نیک عمل چې کله انسان وکړي نو اول شیطان پرې نه نیک عمل ته او چې کله نیک عمل بالفرض سو کې نو بیا هغه شیطان کوشش کوي چې پریاکاری کې مبتلا کی هغه ور باندې ضایع کی. او که سړی د اخلاص مظاهره وکړي او اخلاص سره نیک عمل وکړي نو شیطان بیا ور باندې داسې کارونه کوي چې هغه نیک اعمال ضایع کی. څنګه چې حدیث پاک کې راځي چې قیامت پر ورځ یو سړی با د غرونو عمره نیکی وروړي نو چون کې دا نیکی حفاظت نه وی کړي چا پسې غیبت کړي وي چا پسې تهمت لګولې وي چا پسې چغلخوري کړي وي چا پسې څه کړي وي نو دغه نیکی هغه خلکو ته ملاويږي چې کم پسې د غیبت کړي دي چا پسې چغلخوري کړي وي چا باندې تهمت لګولې وي هغه خلکو ته د چا حقوق ضایع کړي وي هغه ته ورکول کیږي تر دې پوري چې دغه غرونو عمره نیکی اجر هغه ختم شي او په د باندې د خلکو بقایجات بیم پاتې وي چې چا زړه دردولي چا پسې غیبت کړي چا باندې بغیر د دلیل نه تهمت لګولې وي د باندې بقایجات پاتې شي نو د خلکو هغه ګناهونه راوړل شي د په ذمہ باندې واچول شي او بیا هغه سيزونه په د باندې دونه بوج شي چې داغي د وجه نه دی جهنم طرف ته روان کړي شي. د الله محبوب پیغمبر صحابه کرامو ته فرمایل مفلس څوک دی؟ صحابه کرام عرض کو یا رسول الله چا سره درهم او دینار نه. نبی علیہ السلام فرمایي چې مفلس نه دی چې چا سره درهم او دینار نه. حقيقي مفلس دغه سړی دی چې د غرونو عمر نه کې ځان سره وروړو خدای حفاظت نه وکړي هغه د جبې په ذریعہ باندې هغه نیکی ځان لټول ضایع کړي وي. دغه حقيقي مفلس دی چې د حشر په میدان کې د اولین او د آخرین په مخ کې د دومره نیکو باوجود پردي ګناهونه په خپل شا باندې واخلي او جهنم طرف ته روان کړي شي. دغه حقيقي مفلس دی.
ذکر رب کائنات فرمایل چې چا ځان سره نیک عمل وروړو مونږ نیک عمل ډېر زیات کوو نیکی تلاوت هم نیکی دا ذکر هم نیکی دا نور هم ډېر نیک اعمال وکړو خو بیا داسې غیبت چغلخوري بدنظري ایذاء مسلم او تهمت بیجا الزامونه الزام تراشی د چا عزت نفس مجروح کول داسې ګناهونه بیا وکړو چې هغه نیک عمل زموږ ټول ضایع شي نو نیک عمل کول کمال نه دی د نیک عمل حفاظت کول کمال دی ځکه الله تبارک وتعالی دا وفرمایل چې من جاء بالحسنات چا چې روړو راتګو کو په نیک عمل سره آخرت ته محفوظ ځان سره رسولو ځکه ډېر ګناهونه داسې فحبطت اعمالهم دا ګناهونه په وجه باندې نیک اعمال ضایع کیږي څرنګه چې د موسیقي باره کې غانا بجانا باره کې راځي چې دا پزړه کې منافقت داسې پیدا کوي څرنګه چې اوبو هغه چمن را زرغونی او حسد نیک اعمال داسې سوځي څرنګه چې اور اوچو خاشاک لره سوځي نو لہذا معلومه شو ګناهونو سره نیک اعمال سوځي ضایع کیږي نو د نیک اعمال سره سره د ګناهونو د اجتناب کوشش وکړ دي من جاء بالحسنات چا چې راتل لوکړه په نیک عمل سره فله 10 امثالها نو دلرت لس چند ثواب دا غیره ومن جاء بالسیئه او چا چې راتل لوکړه په بد عمل سره فلا يجزى الا مثلها نو سزا بنور کیږي مگر د دغه پشان وهم لا یظلمون په دې به ظلم نکیږي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم